بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعیت علماء اسلام د بونیر د ضلعي مجلس عاملي اجلاس هغه وشو. د جمعیت علماء اسلام صوبه خیبر پښتونخوا د طرف نه چې ټولو اضلاعو ته په ملک کې د مهنګۍ خلاف د احتجاج کولو کوم حکمنامه جاری شوې ده، د هغې دپاره حکمت عملي توی کړلی شوله. چونکې دې دوران کې د جمعیت علماء اسلام مرکزي امیر او د پی ډي ایم صدر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم هغوی هم ټول پاکستان ته هدایات جاری کړي دي. لہذا د هغې مطابق دا یوه هفته د مهنګۍ خلاف په تحصیل هیډ کوارټرز او د تحصیل جماعتونو زیر اهتمام په ملک کې د موجوده مهنګۍ او د ګرانۍ خلاف د احتجاج دپاره شیډول طریقې کار هغه توی شو. چونکې دې وخت کې غریبه طبقه، مزدورکاره طبقه، دیاړماره طبقه هغه ډېر لوی د تکلیف او د مشقت سره مخامخ دي. سحر د اشیای خوردونوش د خوراک او د څښاک د څیزونو ریټ یو وي، ماسپښین بل وي، سحر کرایه یوه وي، ماسپښین بله وي، او هر 15 تاریخ هر 15 ورځې بعد په 1 او په 15 تاریخ باندې په پټرولیم مصنوعاتو کې د هغې کې اضافه راځي قیمتونو کې. تاسو ته علم دی چې د دې کال د جون نه وروستو دا 3 میاشتې کېدونکي دي. په 3 میاشتې کې 10 روپۍ په پټرولو کې فی لیټر دا چې کوم دی نو اضافه راغله. او اوس نننی خبر دا دی چې د 1 نومبر نه به بجلی په 1 یونټ کې 2 روپۍ او 15 پیسې دا نوره ګرانیږي. نو زما په خیال باندې د دې غریبو خلقو د هغې هیڅ وس چار هغه په دې حالاتو کې د ژوند د تیرولو هغه نه رسیږي او خلق خودکشو ته مجبوره شوی دی. دې وجې نه موږ د خپل ولس نه دا اپیل کوو چې د خپل حق دپاره اواز اوچت کوي او په دغې اواز کې تاسو د جمعیت علماء اسلام مرسته او ملاتړ وکړئ. چونکې په دغه سلسله کې 22 تاریخ باندې د جمعې په ورځ ماسپښین 2 بجې به انشاءالله په د تحصیلي ګدیزي زیر اهتمام د پیر بابا د تاڼۍ مخې ته یو عوامي احتجاج دا به کیږي انشاءالله، چې په هغې کې به ضلعي قیادت هغه هم شرکت کوي. په 23 اکتوبر باندې د هفتې په ورځ سهار 10 بجې به انشاءالله په جوړ کې د تحصیل سلارزي زیر اهتمام یو عوامي احتجاجي مظاهره دا به کیږي انشاءالله. په 24 اکتوبر باندې به د اتوار په ورځ 11 بجې دا د تحصیل خودوخیل زیر اهتمام د توتالۍ په مین چوک کې د تاڼۍ مخې ته هلته به احتجاجي کیمپ لګي چې په هغې کې به باقي سیاسي جماعتونو ته هم دعوت ورکولی کیږي. د دې سره سره 25 اکتوبر باندې د پیر په ورځ مازدیګر مانځه نه وروستو به په تور ورسک کې د تحصیلي ډګر د جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام د مهنګۍ خلاف یو احتجاجي ریلی دا به منعقد کیږي. د تور ورسک په بازار باندې د موټرسایکل ریلی به وي. په 26 تاریخ باندې به د تحصیلي مندن چملې د هغې چې کوم دی نو د احتجاج طریقې کار به هغوی تنظیم په خپله باندې توی کوي. هغوی د مشاورت لپاره زموږ نه وخت غوښتلی دی. 26 تاریخ باندې به په تحصیلي مندن کې احتجاج وي. په 27 تاریخ باندې په گاګره کې او په 28 تاریخ باندې د جمعرات په ورځ انشاءالله په تحصیلي چغرزي زیر اهتمام به د مهنګۍ د دې لهر خلاف، د حکومت خلاف، د عوامي د هغې چې کوم دی نو غیظ و غضب او د عوامي رد عمل د هغې اظهار به کیږي انشاءالله. مونږ د بونیر ټول ولس ته دا اپیل کوو چې د خپل حق دپاره راوچت شئ. او نن کو زمونږ او ستاسو په کورونو کې هغه مشکلات دي، مالی مشکلات دي، زمونږ بهر ملکونو کې ناست وروڼه هغه خواران په مسافرو باندې ستړي شو. دلته د مهنګۍ یو داسې لهر دا راوچت شوی دی. کو دوایانو ته ګورې، کو د خوراک څښاک څیزونو ته ګورې، کو پټرولو ته گورې، کو بجلۍ ته گورې، کو د ګیس د هغې چې کوم دی نو د 1 سلنډر قیمت ته ګورې 200% په هغې کې اضافه راغلې ده. بعضې څیزونو کې 100% اضافه راغلې ده. نو لہذا د دغې وجې نه موږ د بونیر ټولو عوامو ته دا اپیل کوو چې هغه د جمعیت علماء اسلام د احتجاجونو په دغه لړۍ کې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره شکریه. جزاکم الله احسن الجزا.